نائب صدر الولاية أنا دا پارټي مو مطلب بیا داس کسان شورا ضلعي چیرمن پاتې شوی دی. دغه ضلعي چیرمن کې یو غداري یو غبن یو شی نه کور د کرایې په کور کې پروت سر د خلاص د کرایې په کور کې پروت یو سړی دوغه لو د خلاص ورسي اخیر هغه یو شی جوړوي کنه جوړوي نو دا سړي باندې د موږ ډېر لوی اعتماد ده ان شاء الله الرحمن سموږ د خدای په د پارټي په مخ کې بیا زه یو لنډه خبر درکوم. مولوي فضل صادر قدوزي ته دونی طریقې ورکړه پر د افغان واخیست نن ته د نوشتي باندې روډ بلاکو موږ ورل تناس ټول ځوانان موږ د پیپلز پارټۍ له طرفه د تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو خپل روح چینج کو سیاسي روح هم چینج کو له ډېر وخت وروسته چې دا د موږ قوم او په دا ښار کې پراته ډېر قومونه دا په خیالي او په ځایي په دغه شي کې سرروک وو تر ننه پورې موږ ترقي نه ده حاصله کړې نه موږ ته یو روډ را جوړ شوی ده نه موږ ته یو بل دارنګه ترقیاتي سکیم را جوړ شوی دی چې دا ښار د دې ښار سړی یو ځای ولاړ شي که لاهور ته ولاړ شي که اسلام آباد ته ولاړ شي چې په دغه شي باندې فخر وکړي ستاسې راسئ د ما بوري ته د ما بورۍ داسې ښایسته شوی ده او دا پلانی وزیر دغه را ښایسته کړی ده. موږ دلته د مذهب په نامه باندې هم غلط شوي یو موږ د سرداري په نامه باندې هم غلط شوي یو او موږ د قومیت په نامه باندې هم غلط شوي یو. نو دا وار هر سړي دا له ځان سر هغه عمران خان به د چینج ناره کوله چې موږ چینج غواړو یو چینج راغلی ده په هر قوم کې هر سړی دا یایي چې یاره موږ یو خدمتګاره سړی رامخته کړو او دا واری موږ خدمت ته ووټ ورکړو انسانیت ته ووټ ورکړو چې زما په علاقه کې هسپتال بحاله شي زه دارنګه سړي ته ووټ ورکړم چې هغه د ما په علاقه کې تعلیم را شروع کړي په زراعو سکولان دلته جوړ دي لیکن ماسټران او زنکان نشته پېش کې خالي بلډینګ موږ څه کوو کوم ما چې هم ترقي کولی شي د علاقې وزیر دا ضرب سر کې او روان شي چې زه هسپتال ته هم درېږم زه سکول ته هم درېږم زه روډ ته هم درېږم. عزیزانو پیپلز پارټۍ د مفاهمت سیاست کړی ده د مفاداتو سیاست یې کړی ده. د مفاداتو د سیاست مطلب دا ده چې کوم مفادات چې ماته له مرکزه راځي باید چې د ما وزیر یې د ما په حلقه کې استعمال کړي. نور محمد دومړ ته هم پنډ راغلی ده که تاسې له شاټ کاټه را روان شوي یاستو یو تک تور روډ جوړ ده او دارنګه روډ جوړ د سپېپو به نه شي زه تر دا نیمه یې څنګه راورسېدم له هغه بعد بیا دا د موږ والم روډ جوړ کړی ده. اجو نور محمد لګیا و دومړ روډ یې جوړاو د موږ وال لګیا و په ډېر غازي خان کې پمپونه اخیستل نن چې د ده تر کوره ور روانې لارې به دا چورت وایي چې یار اګر سر نه وی ورغلی په دا مابین کې راګرځېدلی وای. قدرمنو عزیزانو د وخت کمی ده په کار خدا دی چې موږ دارنګه سړي ته ووټ ورکړو چې هغه نه خیلۍ ته ګوري او نه ځایي ته ګوري. د شمس حمزازۍ په دفتر کې موږ کښېنستي یو تر ننه پورې موږ دا نه دي لیدلي چې یو سړی راولاړ شوی چې یاره زه بلډ بینک ته راغلی یم وینه غواړم لا زه کاکړ یم لا زه ناصر یم لا تریم تر ننه پورې دا پوښتنه نه ده ځین شوې. بلډ بینک د په زراو خلک د نادرا کار یې بند شوی ده که دا دفتر ته راختلي دي د دوی کار شوی ده مریضان یې دلته په هسپتال پراته ناصر عالم راغلی ده د کاکړ خلک راغلي دي هغه قومونه راغلي دي چې اسلام سره تعلق نشته د هغو خدمت شوی ده. اوس په سیاسي ګراونډ باندې دارنګه خلک اوس هغو ډیمونه جوړ کړو پیسې وخوړې 2 ساعت کې برا نه ده شوی ډیمونه ټول مات
ډېر دارنګه خلک وو هغو دا دعوې کولې چې موږ به له لورلایي لندن جوړ کړو. زه خلکو ته دا یم ستاسې به پټانکوټ به روډ روان شئ دا لندن به مه هېر شي. چا چې د مذهب په نامه موږ غلطولو که چیرې هغو موږ ما غلط کړي د ماجتانو خپل فنډ راځي نن به دا ماجت پوخو لا به د سعودي په پیسو پوخو لا به د کوم د صوبایي اسمبلۍ فنډ راختلی وای نن به موږ په کچه ماجد کې نه و ناست بلکې په پاخه ماجد کې به ناست. دا خلکو صرف موږ تر ننه پورې غلط کړي یو بلکې اوس وخت رالی چې هر سړی خپل وزیر ته ودرېږي چې وروره تا ما ته کم کار راکړی ده. موږ په دا ښار ګرځو شمولیتونه شروع دي بیخي ډېر خلک را روان دي هر چا ته موږ دا یایو چې په پروپیګنډو کې چورت مه وایي دا کوم چې د موږ دشمن عناصر دي له موږ مخالفت لري لا له پیپلز پارټۍ سره مخالفت لري دوی د خالي یوه ایجنډه ورپاته ده وایي یاره دا شمس همزازی زه دا قومیت کوي. شمس که قومیت کولی د ده په خپل همزازۍ کې تر ما ډېر ښه ځوانان شته. نن به دلته د ده په څنګ ناصر سړی نه ولاړ نن به دلته کاکړ ولاړو دا سیاست به کاکړ کاوه. په دغه پارټۍ کې دا شی نشته چې دا موږ ته ناصر رالی دا موږ ته کاکړ رالی. پیپلز پارټۍ تر مرکزه پورې هغه سیاست کړی دی چې په هغه کې د ملک کوم حکومت کې خوشحاله شوي یاست 50% تر ننه پورې په یوه ګورنمنټ کې نه دي بړاو شوي دي زرداري په ګورنمنټ کې بړاو شوي دي. ډېر خلک دا نارې وایي چې بای موږ قربانیانې ورکړي دي. موږ لس وارو ته ویلي دي ستا کومه قرباني ورکړې ته ته خو د خولې زباني جمع پونجي کوې ته راسه د قرباني حال له ما وکړه چې ذوالفقار علي بوټو ته وویل ستا یې ټمبم مه جوړوه دا ملک په پښو مه دروه چې د دنیا کوم شی ته غواړې موږ یې تا ته درکوو. ده ورته وویل ما ته خپله خاوره عزیزه ده زه نه د تا پیسې غواړم نه د تا سهولیات غواړم. دا سړی پانسۍ کو دی له خپله میشنه نه ده په شا سوی د ده په درۍ باندې بل څوک نور پرېښو کې ورونه وو کې زمن وو دا یې ټول ورویستل. یوه بېنظیره پاته شوه چې د ده لور وه دا لور یې راووتله چې زه د پلار میشن پوره کوم. بیا یې دې ته دا وویل چې بای که ته دې ملک ته رالې په دې ملک کې دارنګه ادارې شته چې د دې لارې وربندول او مخامخ یې ورته ویل چې موږ تاولو دې ورته ویل ما وویلی لیکن زه به د خپل پلار میشن پوره کوم. نن هغه خلک بالکل ناکامه سو میټاو سو چې کومو خلکو پیپلز پارټۍ میټاوله. پرون نابله ورځ به تاسې اورېدلي چې د کراچۍ د میر فیصله چې وسوه دا د عوام فیصله وه چې عوام څه ورته ویل چې موږ په ملک کې کومه پارټۍ غواړو او د کوم چا حکومت غواړو. عزیزانو له تاسې ووټ غواړو په دا وار کې د شمس همزازۍ او د پیپلز پارټۍ ملګرتیا درجه غواړو او که خدای کول د موږ دا هیله ده چې دا وار به ووټ خلک له موږ نه چپوي له تاسې ملګرتیا هم غواړو چې تاسې د موږ ملګري سئ موږ به 100 کسان نور پیدا کړو په 100 کې 100 راسل ملګري سي موږ 1000 کسان نور پیدا کولی شو. د موږ په عوام باندې ظلم شوی ده د موږ په عوام کې په عوام باندې په هسپتال کې ظلم شوی ده. دا چې به تر ننه په دا ملک کې نه یې اورېدلي شمسي سړی ونیو مړ شو د ما او تا په هسپتال کې مړ شوی ده. هسپتال ته ورسې دوایي نشته د ما او تا مریضان مړ شوي دي چې هسپتال ته ورسې ورته د ما مریض ده دی په توره شپه په 1 بجه تا ته یا ایسته کوټ ته ولاړ شه لا ملتان ته ولاړ شه دا حال نه درجه کوي چې ته د مشام مړۍ لرې که نه لرې. دا حال نه درجه کوي چې تاسو سکول زوی سرکاري سکول کې ده که پرایویټ سکول کې ده. دا حال نه درجه کوي چې د ګورنمنټ راشنان رالو په کروړاو راشنان په دا کلب کې تقسیم شو تر دا نصرآباد تر ګلۍ پورې یو شی ورسېدو که نور ورسېدو. موږ تاسې به د ځان غم خورو او دارنګه غمخواره سړی به رامخته کوو چې هغه شپه ورځ په موږ تاسې باندې حال وکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پارټۍ صوبایي ایگزیکټیو او سابق ډسټرکټ چیرمن شمس همزازۍ په صدارت کې روانه ده او دلته چې کوم له موږ سره مېلمانه راغلي دي نمونې ګډۍ ډېر دي نمونې وخت کم دی او ستاسې دلته کلیوال کم سران خلک ناست دي یا ځوانان ناست دي. عزیزانو ټولې پارټیانې سیاست کوي او سیاست کې فرق دی. خلک دلته چې له تا 40 کلو دلته خلک ناست دي 70 کلونه عمرونه به وي چا به 15 واره ووټ اچولی چا به 7 واره ووټ اچولی وي و مختلف پارټیانو ته به یې ورکړی په بوري کې. موږ تاسو په کار دی چې د بوري خبره وکړو موږ څه کوچ بالا په نور شان موږ تاسو په بوري کې پراته یو موږ تاسو ټول ژوند له دې بوري سره تړلی دی. دلته به خلکو ملات هم ووټ ورکړي ډېر ووټ به ګټ خاص کار ناصرانو ډېر ووټ هر وخت ملات ورکړي وي. ولې ملا د مذهب دعوه کړې ده چې موږ په دې ووټ باندې شرعي نظام راولو او په دې ووټ باندې موږ دلته ورور هغه کارونه کوو چې هغه د اسلام په دایره کې ده مګر موږ تاسو ټول شان ښکاره شو چې وروره دا ووټ کم دی دا د مفاداتو شی دی دا ووټ د کار شی دی چې موږ کم سړی اسمبلۍ له ولاږئ هغه په کار دی چې موږ تاسو د دې کلي د دې بوري د دې ضلعې کار وکړي. په ووټ باندې کار دی په ووټ نه اسلام شته نه په ووټ باندې د پښتانه پښتونستان شته. دا اوس ښکاره شو که موږ خپله په پښتونخوا کې دغه شمس همزازۍ په خپله په پښتونخوا کې 15 درس کال یې په پښتونخوا کې تېر مګر په پښتونخوا د علاقه داسې نه چې د پښتونخوا برناکې علاقه د پښتونخوا پر یو شي باندې علاقه د پښتونخوا پر دې علاقه چې په پښتونخوا کې هلته دننه انصاف نه وي
په پښتونخوا کې د ملګري عزت نه وي، په پښتونخوا کې د ملګري حق نه وي. کوم ملګرو یونټان ول تنظیم وي علاقه وه میډم منیسټر صاحب بابت لالا هغه خلک ته ګسه غوږ نه نیوی، نور خلک راکواړی سو، سرداران، ملکان، ټیکهداران، وروره سرمایهداره خلک منیسټر یې په لاسو کې واخیستې چې کوم غریب کارکنان وو یا دغه رنګه زموږ ستاسې ډول عام خلک ول ووټ څه فرق دی، د ټیکهدار هم یو ووټ دی، د سردار هم یو ووټ دی، د سرمایهدار هم یو ووټ دی، د عام سړي هم یو ووټ، موږ ستاسې هم یو ووټ دی. مګر منیسټر داسې په شي کې واخلي چې هغه د خپل ملګري هېر سي، په یو دروازه ورخلاصي یا بل ماښام مژ ورته لل کړي وي، نور 15 بیا پروټوکول ورکړي یا بل یې زه 2% کمیشن زیات درکوم، هغه زموږ ستاسو چې کوم مثلاً دي هغه له کاره وباسي. دغه رنګه جمعیت ملا فیض الله چې کوم سیټ ګټلی وي هغه ټیم ستاسو ناصر آباد هغه ور زما د اندازه 15,000 ووټه به مو ورکړي ناصرانو، دا اوس هم 3.5 ووټ ورکړي به دا تر ورکړي. خو مګر تاسو اوس دا حالات وینئ، اجیتور ته هم دا ور 3-4 زره ووټ ورکړي. د تنبیه خو دغه حال دی، تارو نیم یو خوا د 2 راغلي بله خوا د ګز 2 هم نشته. بجلي خو موږ د ناصر آباد په میډیا وینو، د ناصر آباد روډونه دا تاسو مخ ته پراته دي، د ناصر آباد سیورج یا روډ یا بجلي یا هسپتال دا خو ناصر آباد ګزستان او په ټوله ضلع کې تر ټولو درپداره و ښار ته نږدې ځای هم ناصر آباد دی او درپداره ځای هم ناصر آباد دی. د دغه څه وجه ده؟ په کار یې ستاسو ځوانانو مشرانو سپین ږیرو پر دې سوچ وکړئ چې وجه څه ده چې ناصر ته یو شی نه میلاویږي. ناصر خو هم ووټ لري، تمانخیل 3,000 ووټه لري، ناصر 8,000 10,000 ووټه ټوس لري، مګر ناصر ته یو شی نه میلاویږي. نن تاسو ورسره دغه د لنډ روزي رودین کې د غوجل مخام پاخه دي، شکاریز جوړکاریز پټانکوټ وګورئ ټول وروڼه باخه دي، درګۍ له ورته په تر ور ملا فیض الله ګډ شام پخېږي، شبوزای پوخ دی، مګر د ناصر آباد ووټ څنګه دونه شي نه لري، اهمیت نه لري، ډېر هم دی، ټوس هم دی، ورکړی هم خلک دی، په جمعیت کې هم خلک دی، په باب کې هم دی، وسردار یعقوب ته هم هغه خو هره ورته څنګه ټوټ کړی. دا څه د ناصر آباد کار نه کېږي. په کار دي هر ځوان، هر سپین ږیری، هر مشر پر دې باندې سوچ وکړي چې وروره موږ په کار دي چې سوچ وکړي چې زموږ د ووټ ولې اهمیت نشته. موږ یې تاسې دا واره دغه شانس په پښتونخوا کې کوم ډسټرکټ چیرمین وي د شانس فنډ نه وي، بیا که به وي هغه بابت لالا نه ورکوئ، بیا هم چې دا کم فنډ وي تاسو لاړ شئ په دا ټول قومو کې به دا ټول بوري کې حال وکړئ، ډسټرکټ ممبران ول یا دغه د پښتونخوا ممبران ول د دغو حال وکړئ چې دوی ته فنډ پر کم انصاف میلاو شي. نو زموږ آینده هم دا خیال دی چې شمس ځوان سړی دی، تعلیم یافته سړی دی، د کار سړی دی، د منډې ترنډې سړی دی چې د پښتونخوا راوتلی دی، هم الکشن یې کړی دی، 9,000 ووټ په ازادي سیټ اخیست دي، بابت لالا د پارټۍ ټکټ میلاو شوی هم 4 زره بس، بیا له هغې ورځې نه دی کښېنستلی، بیا یې فاونډیشن خلاص کړی دی، په دې فاونډیشن کې د دې بوري خدمت کړی دی، د وینې په بلډ بینک کې خلاص کړی دی، د تاڼې کار یې کړی دی، په بوري کې څو سرداران ملکان دي مرکې نه دي کړي، دا شمس ته د ټولو څه مرکې کړي، مګر شمس په اخلاص کې د شمس په مرکو په شک کې دغه نسته چې لږ یې وځنډوه 2 ورځې به زیاتې مړۍ پکې وخورو، په خل ملنډې ووهه. ملا فیض الله په منیسټر وي په دا سپین ږیرو معتبره په ملکانو په مشرانو په ملایانو یې ملنډې ولې 2 پټکیان یې ول، دا کسر یو مثال جوړ شوی او د ملا فیض الله پر ټیبل پټکای یې شوی ویلمني صاحب راځي خلک به ورته ناست ول، مګر د به پټکای زیاتې دلته یې شوی دی یو پر دا بل ووتی خدای خبر چیر بلیاړ. موږ دا باور درکوو چې ورور دا شمس نه به شی به نه وي، ملنډې به نه په وایي په خلکو، په مشرانو خلکو، په عزتمن خلکو، په ځوانانو خلکو به یوه ورځ هم ملنډې نه وي. راسې ګړی جلال خیل اوس کومه ورځ اوله ستاسو را خلاصه له ما سره ملګرتیا کوله په دغه ماجت له به درځو چې سره کښېنو 10 لک روپۍ دي یا 10 لک روپۍ دي، تاسې راوښیاسته بجلي ماول ډېره ضرورت ده، ماجت جوړوئ، نالۍ جوړوئ، برمه وهئ، ټینکۍ جوړوئ، راشوئ بیا دا سای د کلي والا دغسې نه ده چې بس ما دغه ځایه ځه په دا 2 ملګري پکې وکښل د هغو کور ته 80 لک 80 لک سکیم ورکړي، دا نور دلته خلک ناست دي دا به پرې په خبر نه وي. ملګري خو نو ټول به سره ملګري وایي ټول شیان موږ دا باور درکوو چې دا شمس موږ ذمهوار یو، بیا نه خان دی نه سردار دی، عام دا زموږ دا سړی دی، له کوچنیو سیاست کړی دی، له کالجه له اسکوله ځه بیا تر یونیورسټۍ پورې، بیا چې یونیورسټۍ فارغ شوی دی بیا تر دننه پورې سیاست کوي، په سیاست پوه دی، د علاقې په رواج پوه دی، د ناصر هم پېژني، داخلي ذهن نشته پکې، دا نفرت نشته کې، دا تعصب نه کوي، که ناصر دی هم ملګری دی، که کاکړ دی هم خو به ناصر اوس ناصر کاکړ کېدای نشي چې دی به پر دغه بنیاد کاکړ کېږي بیا ماته کاکړ کار راکړي. ناصر چې ناصر دی نو خدای ناصر کړی دی مړه، دا تعصب کلاسیپلا نه ده، دلته تاسو ته شو دا کلاسیپلا کې ناصر یو فوټ مځکه نه سختای، دا بورای دی په دې باندې ټول کامونه هزاره ستا، پنجابی ستا، سریاکای ستا، ټول قومونه ستا،
بالکل هر کام په خپل ځای باندې عزتمند دی که سیالانو ګډ سیالان بوري سره پراته وي که ناسیاله بیا خو نو ګډ بوری ناسیاله دغه سیال ناسیال الکشن تیار نه دی شوی پلانکی سیال دی پلانکی ناسیال ټول سره سیالان یو ټول به دا ور همت سره کوو وخت کم دی همت در دا غواړو جلال خیل و تروار و تور ته وټو کړی تر هغه له مخکې مو فضلات ورکړی دا اوس کونسلر جمعیت باندې تاسو ګټلی دغه کیل به ګټلی دي دغه ځوانان همت کړی دغه به ګټلی دي نو موږ دا ور روان ور الکشن خو تیاره کسې اعلان نه دی پر کوم تاریخ کېږي څه وخت کېږي موږ د شمس یا پیپلز پارټۍ سپوري کومه ده په دې کې ټول خلک نن موږ په د ناصر آباد د محمد الله په کور باندې پروګرام یو کم شپېته کسان شمولیت وکړ نو دغه رنګه په ګرد ضلع کې خلک را روان دي شمولیت کوي داسې نه چې شمس ډېر ښایسته دی یا ډېر سرمایداره دی یا د شمس پر شي رنګ خلک مین دي خلکو ټول پاټیانې وکتې نسته پکې یو انصاف یوه ملګرتیا نسته ملګرتیا خلکو سره وکړي خلکو ووټ ورکړي مګر له هغې خوا بیا یو شی نه وي مېړه منیسټر شي په هغه ورځ یا په پنجاب له لاړ شي یا په اسلام آباد کښېني یا په کوټه کښېني بیا د دغه کلي تاسو تور ته ووټ کړی دي زما د اندازه په دې کلي کې به یو کار هم نه وي شوی ښکاره خو یو کار هم نشته که چاته نغدې یو لک پټې ورکړي وي خلک سره جنګول هغه بل شی وي ښکاره خو یو کار هم نه دی شوی موږ به راځو دغه ځای له دغه ځای نن څنګه راغلي دغه رنګه که منیسټران وګټل هم د راځو که هم نه وګټه دا د شکرې پروګرام له بیا هم د راځو چې وروره کور مو ودانسه الله مې عزت وکړه موږ ته مو ووټ راکړئ موږ ته مې عزت راکړئ موږ وروره ستاسې بیا هم ملګري یو که نوي منیسټران نه مې د ګټل هم چې وروره په موږ کوم کار پراوئ په موږ کوم کار ماتله وي پر موږ به غږ کوئ نو بیا چې کوم خلک موږ شمولت کړي هغو ته مبارکي ورکړو خدای دې وکړي چې دوی په موږ پر بختور شي موږ په دوی پر بختور شي ډېره مهرباني کور مو ودان رحیم العزیز صاحب نور خان صاحب ولی شاکر صاحب دا نور ځینې ملګري راغلي دي پیپلز پارټۍ دغو ټولو موږ شکریا ادا کوو او د خپل عزیزان قربان چې راغلي دي د مایدین خان پروګرام یې ورښایسته کړو د هغو موږ شکریا ادا کوو چې نن په دې پروګرام کې دوی راجمع شو او د مایدین خان په قیادت کې له حاجي شمس حمزه صاحب سره شمولیت وکړو لکه کریم العزیز صاحب خبره وکوله ولي شاکر صاحب خبره وکوله زموږ په دې نصر آباد کې یو کار نه دی شوی زموږ د څنګ علم بخیل کلي دي چیرمن صاحب دلته ملاجیان دي داود خیل دي دا جلال خیل دي په دې ایریا کې یو سکول هم نشته د اکشنۍ پرایمري سکول زموږ نشته هسپتال خو لرې خبر روډونه خو لرې خبر دا زموږ مخامخ ګلۍ ده تاسو اوس ولاړ شئ وبیا ګورئ دا زموږ د جلال خیل ګلۍ ده دا یوه ګلۍ دوی موږ ته په 30-40 سال کې نه ترابه دا ویرونه تاسې ولیدل کریم العزیز صاحب بیان کوم مننه چې دا ویرونه زموږ داسې لګېدل دي نه تنبیه شته نه ترانسفارمر شته نو دا د موږ عزیزان چې کوم دي دا اخر په دې مجبوره شو چې 30-40 کال دې خلکو یعقوب ناصر ته ووټ ورکاوه ملا ته یې ورکړی ده پښتونخوا پارټۍ ته یې ورکړی ده موږ په چا پسې بد نه یو چې یا پارټۍ غلطه ده یا پارټۍ دا کړې ده موږ ته کار نه ده راکړی زموږ د عزیزانو ته دا ګلۍ مخامخ دا یوه ګلۍ چرۍ دا شی معلوم دی چې اوس په دا ګلۍ ورسې دا اوبه راوتلي دا مرداړي وي دا شی وي دا یوه چرۍ دوی موږ ته نه ده راجوړه کړې نوکري خو لرې خبر ده هسپتال لرې خبر ده سکول لرې خبر ده یو بل دا ترقیاتي کار هغه ډېر لرې خبر ده دوی دا یو کوچنۍ چرۍ موږ ته په 10 کاله کې نه ده راپاختلې نو د موږ د عزیزان د ځوانان دا راجمع شو د مایدین خان په قیادت کې دلته کښېنستل او محمد یعقوب په قیادت کې دوی کښېنستل نور د موږ مسیران دي حاجي نور محمد ده مرزا خان اکا ده دغسې حاجي جیلان ده دا ټول موږ مسیران دي د دغو قیادت کې دا خلک کښېنستل په دې کې جلال خیل شته او ملاخیل را سره دي داود خیل شته دا نږدې ټول کورونه او بله دا خبر د شمس حمزه صاحب دا کوم کسان سره جمع دي د موږ اکثره کډې نه دي راغلي دا پروګرام به ډېر ښایسته پروګرام شوی یو غټ پروګرام به و د موږ یو څه عزیزان پنجاب کې د هغه نه دي راغلي نو اوس هم ماشاءالله ښه پروګرام اوس تر دې به ښه پروګرام ورسره درکاوه نو موږ دا په آخري کې بیا یایو د تاسو هم شکریه ادا کوو د خپل عزیزانو قربانو هم شکریه ادا کوو سرال د پروګرام یې را ښایسته کړو او شمس حمزه صاحب زموږ دا درخواست کوو چې موږ دا کم عزیزان چې د مایدین خان ده موږ په خپله قبایلي رهنماګانې موږ خو آزاد یو د مایدین چې کوم ده یا د مایدین چې کوم عزیزان قریبان دي عزیز لا ده ورسره دغو له تاسو سره شمولیت کړی ده صرف او صرف په دې شي چې 30-40 کاله دا خلک ځوبل شوي دي په هر حواله چې وګورو نو اوس دوی په تا باندې دا یو اعتماد کړی ده په کار د اعتماد ته ور پوره کړي او د دوی یو کم کار و یو هغه ور پوره کړي سکول مجبوري ولا دوی په ماله کې د مشت قربان ځان دي بیخي ډېرو تعلیم کړی دی
تر اوسه پورې دوی ته نوکري نه ده میلاو شوې. او بله خبر دا ده که ایمل عزیز صاحب خبره وکولم د موږ د نصر آباد د اکثر ایریا کې اوبه راغلي دي، صرف دغه جلال خیل یو کلی ده، په دې کلي کې اوبه نشته. زموږ دا د روډ اخوا ته مو اوبه شته، هغه سایډ ته مو اوبه شته، د جرشید خوا ته د نصر آباد په بل ایریا کې مو اوبه شته، پیپونه تللي دي. صرف دا یو جلال خیل عالم دی پرې ایښی. حالانکې دا جلال خیل تمایدین دغو په روش کال لاجتور سره و، 2018 کې حاجي صاحب لاجتور سره و، ووټ یې ورکړو، د ګلۍ ته رالی چې پارټي وسوله. تر دې نه مخه په 2013 کې د حاجي نور محمد ذوقر میټینګ وسو، بابت لاره راغی، موږ بابت لاله ته ووټ ورکړو. شاید تاسو به یاد وي دې ګلۍ تر دې له مخه قومي وال خو موږ ته نن له یعقوب نه دی چوک کړی، اکثره موږ یعقوب ته ورکړو، له هغه باوجود چې کار نه وکړ. نو موږ اخر په دې مجبوره شو چې موږ ځوان قیادت پش کړو، له ځوان قیادت سره ملګري وکړو او له دې چې د کار توقع وغواړو. دا یو کار نه ده. مننه. جلال خیل کور بلکې وایي چې دا ماجد دی، د خدای پاک کور دی. په دې کې راغلي د دې کلي ډېر درانه سپین ږیري معتبره او دغه رنګه د دې کلي ځوانان او دلته چې راغلی کوم میلمه دی له ژوبه څخه سردار جمعه ګل جلال خیل، د دغه سره سره زموږ ملګري ډېر دي، نومونه یې څه کوو، ټایم هم نشته، لمر هم پرا پرېوځي، چای به هم کوو. زه نو ډېر خوشحاله شو چې تاسو موږ ته دعوت راکئ، موږ ستاسو کلي له راغو، موږ ته ښه مینه راکړه. په دغه خبره پښتانه چې دي هغه په عزت خوشحاله کېږي. موږ که دا پیسې ګټو هم د عزت دپاره دي، موږ که دا وروره د بل شکنځا نه وړو هم د دغه سیالي و د عزت دپاره یې کوو، موږ که دا دونې سترګې کوو هم د خپل عزت د بچاو لپاره یې کوو. پښتانه چې دي هغه غیرتمند قوم دی، هغه تر هر څه اول عزت غواړي، له هغه سره سره عزت خپل شیان دي. عزت دا نه دی زه تاسو سره ښه روغبړ وکړم، د عزت بیا خپلې اړخونه دي. لکه موږ تاسو موږ هم سیاسي خلک یو، ژوند په دغه سیاست کې را تر کړی دی. په پښتونخوا کې چا ښه در سره وکړل ته به ښه ورسره کوې، چا ښه نه در سره کول. ډېر داسې پارټیانې دي چې هغه خپل زوړ ملګری یې لکي یا یې نوی راکړه شوی، دغه خو دوی زما غلام، دا له ما چیرې پارې ما پښه زنانې له کوره ما راایستلې، ووټ م درکاوی، سړي ما راوړل پر سایکلو پر سکوټرو په موټر کې. نو دا ګر شیان چې کوم دي چې د چا عزت نه وي سوی، هغه خلک چاته عزت نه ورکوي. ستاسو ناصر هوښیار قوم دی، ګرځېدلی قوم دی، محنتي قوم دی، په خپل محنت ناصر دغه ځای ته ځان را رسولی. موږ یاد دي چې معنا ناصر به په هوال ول کډې به یې وې، دا زموږ کلي له به راتلل، موږ ځان وطني خلک سمارئ چې غر لرم، مځکه لرم، شاملات لرم، باغونه لرم. یو دغه په موږ کې معنا هغه غرور و تکبر ډېر وي. نن د ناصر تر هغه وطني کم چا معنا غر لري، کم څوک شاملات لري، تر هغه نن د ناصر کار برابر. نن یې باغونه وچ، د محنت نه کاوی، ناصر محنت کاوه. ناصر نن که په بازار کې ښه کاروبار دی، هغه د ناصر که ښه تعلیم دا کمیشن نه دی چې دا بغیر بې سفارشه کم د کابل هلکان دي، دا اکثره په دې کمیشن کې ناصران ځوانان راوځي. موږ سبق وایي، له موږ تر کم ناصران سټوډنټ وو، دغه انتهایي ډېر ذات خارق شل. وهاب نومېدی، اوس پروفیسر دی، لیکچرر دی، دی لږ په شام ګوډ وي، نه خبره دی په کوم څوک دی. زنګي خیل دا زما کلاس پیلو، دا وهاب له دې ناصر آباده پر پښو راکړی، بیا موږ چنده سره وکړه، وهاب ته م سایکل ور وکړ. وهاب دونې غریب وي، نن د دغه محنت د وهاب غاسې دی په فزیکس رنګه یو ګران سبجیکټ دی، په ساینس کې د هغه دی پروفیسر. دا نواب د حاجي لونګ ورور دی، لیکچرر دی، دا زما کلاس پیلو. مګر ناصر چې کوم دی معنا موږ لیدلی دي که په ژوند په هر میدان کې دی، پر محنت یې یقین دی، ګټه یې هم وکړه.
موږ هم په سیاست کې دی لکه ناصران، په سیاست کې موږ هم پر مهنت یقین لرو، پر خدمت یقین لرو، پر عزت یقین لرو، د هغه دپاره لګیا یو. موږ هم انشاءالله امید دی چې خدای به ګټه راکړي. الله تعالی وی ته نیت سم که، د یو ښه کار دپاره لږ حرکت وکړه، برکت الله تعالی وی زه یې کې اچوم. موږ هم پر دغه شي یقین لرو. راوتلي یو تاره واره مو ووټ وکړئ، نه زره ووټ هم واخیستل. دا واره په بلدیات کې تاره واره پر اول نمبر اجیتور وي 14,000 ووټه، پر دویم نمبر مولوي فیض الله لویه پارټۍ د 15 کونسلر، عوامي نشنل پارټۍ لویه ده 15 کونسلرې، جمعیت 4 کونسلره دي، د 80 کلو پارټۍ. زه د غی شمس له ما سره دغه ملګري په اخلاص دا کم 48 کونسلره موږ راوایست. دا واضح کونسلري ګران کار دی، تاسو کلیوال به ووټ سره کړي، بدنیتي د فلانی تربور دی یا بل دغه دی. موږ هم عوام پر موږ یو اعتماد کړی دی. ټیک دی، زموږ علاقه ډېره لوی علاقه ده، امزازی روغ نیم تحصیل دی، میختر تحصیل خو ګرد امزازی دی، دا بوري کې هم تر دا 2 سړکانو له وهارې دلته امزازی پروت دی. 40,000 ووټ یې دا موږ نه یې چې امزازي هم دغه رنګ لکه ناصر بې حقه سوی دی، یوې پارټۍ حق نه کوي ور، دوی هم له مجبورۍ ول د نجونو له نیستۍ پر تا میان سون تورلنګۍ. زه دوی ښه مېړه نه یم. دا خلک مایوسه سو، خلکو مایوسه کړل، هر چاته یې ووټ ورکړي، هر چاته یې پسونه ورحلال کړل، هر چاته یې هیله وه. مګر امزازی هم دغه رنګ دی لکه دا ناصر چې معنا نه بجلي پکې شته، نه هلته اسپتال شته، نه هلته سکول شته، دغه رنګه دی. ډېر هم دي مګر مسایل هم هلته ډېر. ځکه دغه امزازي له مجبورۍ معنا دا ګردې پارټۍ خوند یې وکړه، ته پر ما متفقه سو، له ما سره یې ملګرتیا وکړه. د هغه رزلټ دا دی چې په دا بلدیات کې یوې پارټۍ هم یو کونسلر هم نه وګاټي. نور پارټیان به ملکان درولي وو، سرمایداران به درولي وو، موږ به یو غریب سړی ورسره ودراوی کوم زما دپاره ووټ هغه غریب کونسلر ته ورکړه. نو د دې دپاره نه موږ راغلي یو د ناصر آباد، د جلال خیل، په دې کې معنا به داود خیل هم وي، په دې کې به وروره ملا خیل هم وي، نور خلک به هم وي. تاسو له راغلي ناصر نه خطا کږي، ناصر هند و سیند خوړلی. بیا موږ په مسجد کې ناست دا د الله تعالی کور دی. یو خو وایسې که د الله تعالی کور نشي، پرخ ځای د رژې هم صفا به یې، که کور یې هم صفا به یې. چې رښتیا وي درواغ به ولې خلک وي؟ درواغ نه الله خوښ کړي دي، نه د انسانانو خوښ. دروغجن سړی تاسو ته معلوم دی، د خلکو دی به سمه خبر کوي، د خلکو باور نه پکړي. درواغ څه معنا راوړي، دوکه څه معنا راوړي، چې رښتیا او حقیقت یمان وایي، بې ایماني خلک نه کوي. موږ په کار دي چې حکم ما او تا ته زما او ستا دین راښوولي دي، زما او ستا معاشرې راښوولي دي، کوم کار چې د انسانانو خوښ دی په کار دی پر هغه لار روان. نو موږ تاسو ته نه درواغ ویلی سو، نه تاسو ته دوکه درکولی سو، نه بیا و ناصر ته درواغ. ناصر له لیره په پوهېږي ستا څه مقصد، ته تر څونې په اوبو کې ستا ایمان، ستا غیرت، هر څه و ناصر ته معلومه شي. ګر دلته سپین ږیري ځوانان تعلیم یافته خلک یاست. موږ راغلي یو ستاسو کمبلي له تاسو همت غواړو. ساده خبره درته کوم، د ووټ همت هم درځه غواړو، د پارټۍ د جلسې همت هم درځه غواړو، د چندې همت هم درځه غواړو. او دا هم د الله تعالی سره له اولې ورځې چې دا کار ما روان کړي، ما له ځانه سره یو خپله هوډه وکړه د خپل ضمیر چې زه خدمت کوه نه غواړم. دا خدمت هم الله تعالی یو سړي ته په زړه کې ورچي. زموږ ډېر خلک خپلې پیسې ګټي، خپل کار کوي، د یو بل په زړه کې تبلیغ کار ورول وږي، د بل په زړه کې د ملایغ ورول وږي، د بل په زړه کې معنا د بل غیبتونه کوي، د بل په زړه کې غلا وراچول. موږ د خدمت سره شوق لرو، خدمت م کړی یم دی، کوو بیا هم. کم چیرې د اوس په فاونډیشن باندې موږ 14 کله د خپل جیب په پیسو چلوو، سهار د سرکار سکولا نه ورکولی شو. دا یو شي ته زه حیران یم. ما خپله زه په انجوز کې یو 6-7 کاله افسر پاته شوم چې زه له یونیورسټۍ رالم. دا انجوز کې به موږ له 100 لکه روپۍ راغې پر یونین، موږ به دغه رنګه میټینګ راوغوښتی و، یوه سړي ته موږ نه ورکوو. کلی دې راوښیي، د دې کلي 3 لکه روپۍ حق جوړېږي،
د دغې کمیټۍ د دې کلي د دغه جومات باندې دا کم کورونه دي په 3 لکه کې به یوه به ول نالۍ جوړوو بل به ول تالاب جوړوو تالاب خو نو د ځان له جوړاوی ولې هغه تجاویز موږ معلوموو چې تالاب خو نو د یوه کور راځي بل بل وروره پلانی کار کوو یوه به دا اوس یاره زموږ اوبه نشته راسي پر دا ماجد ټینکۍ جوړه کړو کورونه به اوبه ځینې وړي د څښنې د صفا اوبه به وي پلاني برمه شته پایپ او دغه ټینکۍ به دلته جوړه کړو نو د څښنې اوبه به شي نور چې به مهال وکړي چې هو دوی به دغه 3 لکه روپۍ به پر ماجد باندې ټینکۍ جوړه شوه هغه ټینکۍ تر اوسه پورې اوبه پکې شته چې په مشوره یو کار کوي هغه کار که د انجوز وي که د سرکار وي په هغه کې خوند وي هغه انسانانو ته فایده رسوي زه حیران و دې ته موږ په دې کلي کې یو غوا حلال په دې کلي کې معنا 80 کور دي 80 ونډې جوړو د یو کور لوی دی معنا یو هډ زیات کښېږدو بل کوچنی دی خو ورکوو یې یا هغه ته لږ خاشدونې ورکړو سیاره د یو ګوله په لندږې د بچانو موږ یوه غوا سمه وشی سو تقسیموی سو اریان موږ ودې ته 15 اربه روپۍ یو منسټر دغې ضلعې له راړي دی یې نشي تقسیمولی ساده خبره غیبت یوه چا هم نه کوو په غیبت نه موږ اوټ غواړو نه په موږ په غیبت ستاسو ملګرتیا غواړو نه د بلغه غواړو دا وایي چې دا 15 اربه روپۍ ډېر لوی شی په 15 اربه روپۍ دا زموږ ستاسو منسټران ولې سمې نشي تقسیمول و یوه کلي ته 50 کروړه روپۍ ورکول سوي دي که تاسو نه یاست به خبر موږ به دروش و یوه کلي ته 50 کروړه میلاو سوي دي و بله خواته و 50 کلي ته 1 روپۍ نه ده میلاو سوي هی څنګه تقسیم دا دی د ځان تاوان کوي دی به بیا دا وایي چې ما ته به جلال خیل هغه رنګه ووټ راکړي او سږ کال دی وروره د عذاب کا بارانونه اوس تاوانونه یې جوړ تاوان یې جوړ سږ کال ژلۍ وسوې دا زموږ خواته اوس دا 2 سړکان سره دوی تللي وي 1 کیلو ژلۍ هغه سا پر سر پټکای هم وي ټوپۍ هم وله ژلۍ په سر شنه کوله سر یې اوس هم اوبه چتونه یې مات کړي ملخ را روان دي دغه ملخ را روان دي دا فصلونه یې ګر پر روډ باندې یو پر بل سره سپاره وي را روان یو د عذاب بل را روان ستاسو کې ګټه ده د دوی کې تاوان د دوی د پیسو تاوان هم راځي اوس معنا شمسیانې دا ټیم منظوره سوي دي ستاسو اوټ په شمسي دوی اخلي دا مشوره ده د یوې شمسۍ خلک دي شمسۍ هم ځینې یوسي اوس د شمسیو باران هم را روان دغې به راشي ورور له یوې خوا به یوه راخس کړي د بلې خوا به بل راخس شمسۍ د راځي ږده یاست په شمسۍ ستاسې حق نه دی دغه مګر د را روان وار دپاره خپل فیصله وکړئ ما ته مه راکوئ ووټ ما ته ووټ مه راکوئ مګر و دی سړي ته ووټ ورکئ چې سهار ستا د مستقبل ستا د حق ضامن دی سړي ته ووټ ورکئ ستا خدمت وکړي موږ سیاست کړی دا پښتونخوا کې دلته دا د ناصرانو د توماخیلانو یو مجلس جوړ کړي بیا کاکړي سو بیا جرګه سو بیا په دې کې نوابان سرداران راوغوښته توپک سو چړې سوې دندې سوې د ناصر به بارو په دې کې موږ چې کوم رول ادا کوي زه د پښتونخوا ضلع اګزیکټیو ور موږ ګر کاکړان چې دا منصوبه دا د تعصب دا د نفرت دغه کواړۍ چې کومه ده د عرضي چې جوړه سوې ده دا یو لغته غواړي او دی لغته موږ ورکړله چې ولکه یم دورې وتسکي بل دورې تسکي دا دنده د تعصب ګر موږ زله وکړي مګر دا شیان راځي ډېر کله خلک له پیسې په لاس نشي ورکړو د یو بدۍ مخامخ موږ په هر وخت یو پازیټیو یو مثبت رول ادا کړی دی په دې معاشره کې زما عمر کم دی زه د بابت لالا زما پلار ګډ سبق سره وایي زه د ده د زوی پر ځای مګر سوچ خدمت جذبه دا را سره ده له دې خوا را روان وار انشاءالله ستاسو ووټ نه در ضایع کړو دی نه ویستی دا وایسته چې وروره زموږ ووټ را ضایع کوې ته به سهار هېڅ هم نه دا د بلدیاتو رزلټ خو ستاسې مخ ته پروت دی دا شورټي دا انشاءالله پکې وایو چې په دا 40,000 ووټه د امزازیغه به انشاءالله دوی هم دغه رنګه پسمانده پاته سوي دي په خپله خوله نارې وي دوی را روان موږ نه دوی را روان وی دا واره موږ تا ته ووټ درکو
12,000 ووټه زه لا خوا در راباسم 12 مې لا خوا راویسته ستاسې لږ لږ همت را سره وکړئ دا ګټه د ناصر په ووټ کړي هر څه منیسټر چې راغلی دی د ناصر په ووټ راغلی د زخپیل ووټ به موږ راوړو موږ به دلته د بازار کې بلوس پروت دی سرایکای پروت دی هزاره دی هندوان ووټ لري عیسایان یې لري دغه رنګه انسانان دي ووټ یې شته موږ نن ستاسو کمبلې له راغلي جلال خیل ماجت دی دا مصران اکثر جلال خیل ناست دی ستاسو مصر هم ناست دی جلال خیل خپله غیرتمند خلک دي تکړه خلک دي د ناصر د هر لښکر مصري جلال خیل کړ جلال خیل دغه صرفې دا یایمه چې وروره موږ ووټ درکوو دغه ځوانان هغه ورځ راغلي وو دا مایدین و یعقوب دا نور ملګري ما ودې ته یو ګپه کوله مال تاسې زاړه نه په پوهېدل سپین ږیري دا صادقان خلک ول تاسو اوس بېرته هم لږ تعلیم یافته یاست چا سره م ښه وکړل او د هغه په لاس کې شی وی درکاوه یې نه دا ورته وایي چې دا زما ونډه م طلاق دي بیا په زور هم درځاوه ستاسو حق دی دا اجازه زه درکوم دا اجازه زه و تاسو ته درکوم که سهار زموږ کامیابه سو موږ تر دې ماجد تر خپل ملګري لاس واړوئ ده ته مو عزت نه ورکوئ ده ته مو حق نه ورکوئ بلکل کور کې توپک پروت دی م راواخیست څه ویل ته خو بې ایمان یې ته خو منافق یې تا خو دسر نیت خراب سوی تا موږ خطا کولو چې نماینده شریک دی یو شی زه درته وایم بابت لالا په دفتر کې یو ورځ موږ ناست یو غریب سړی ورغی و زما واده مړه سوله کور مړی په خپله پخوم ته له ما سره یو څه همت وکړه زه واده غواړم د پر نارې کې چیر دی له بابت سره د ودو پنډونه د ولور چیر دی په سرکار کې دا شی نشته انور چوپړیان ناست هی نو بابت لالا خوشحاله کوي دا غریب دونې ضلالت وکړي په دفتر کې هغه گی پورې هیر سوی کور د هر انسان یو خپله مجبوري وي د یو چا کور خراب وي د په واده کریاب وي د یو چا اوبه نه وي د یو چا د بچي د علاج ضرورت وي د یو چا بیا د نوکرۍ ضرورت وي د چا بجلي نه وي ضرورت چې دی هغه د هر انسان خپل ما پر ما ډېر بوج په حقیقت درته یم بیا ورځ راتلله زه د ضلعې چیرمین شم ما شچورت ووایه سړی دا دوی بابت لالا وزیر وایي زه د هغوی چیرمین ما ویل سټي ته راسه په دا سرکار کې چې دا خلک وایي فلانی شی نشته په سرکار کې عزیزان نو چې زه چیرمین شومه ما سره کم پاور ول ما چې وکتل ما دا ګر شیان ورکوی شو د لاندې مږ ما په سرکار کې ورکړی سرکار کې د لاندې مږ نشته تاسو اوس ورسئ اجیتور ته ته په سرکار کې ما ته ما لاندې نشته ته ما ته یو مږ راواخله دی دغه درته یې په سرکار کې نشته ما په چیرمیني کې د لاندې مږ ورکړی په څنګه مو ورکړی دی درخواست راوړه د معنا مالی تعاون وکړه ما 100,000 روپۍ ورکړي دي ورسه ورکړه علاج به کوې که د سکول د زوی تعلیم به کوې که مږ به اخلي هغه ستا کار ما له تاسو تا ما ته ویلي دي ما دا ښه در سره کړي ما له یو غریب سړی رالی ول چغکه مه مات شو ای چغکه نه ده په بانډارو کې ول چغکه مه مات شوله د بچیانو روزي مې دا چغکه وله بل یو کار نسم کوی غاړې مې ښې زده دي وروره پیسې به پر رالوېدې چغکه مې نشته یم په څو ده چغکه ول په 9,000 روپۍ چیر ده ول ما پیدا کړي ده هغه زبرات کې مې پیدا کړي ده د یو چا په کور ما ول درخواست ولیکه راوړې درخواست ما 9,000 روپۍ پر ویل کې چک مې ورک هغه چغکه تر اوسه پورې همېړه وهي بل سړی رالی ول زه دا د سکولانو جادو نه دي د هلکان تصفیه کوي ول زما د جادو بکس دی چې دا کوتره کې واچې معنا بیا صندوق خلاص کړي بیا یو شی هم نه ما ول دا په یوه شرط درکوم له ما سره به په یو 5-6 سکولان کې دا پروګرام کوي بیا دغه د جادو بکس در اخ ورمک پښتو ادبي ټولنه پښتونخوا بلډ بینک نانا صاحب زیارت معنا و دې ته ما باقاعده ګرانټ ورکاوه پریس کلب پبلیک سکول دې ته موږ د کال ګرانټ ورکاوه 50,000 روپۍ دا په سرکار کې هر څه شته دا زموږ نمایندګان یې زه کوچنی چیرمین وم چې د ما مدرسو ته ما ته درخواستونه راغلي وو ما چې وسمرل 11 مدرسو درخواستونه ماله راغلي ای مولوي صاحب ناست دی به دغه وایي چې دا د جادو د چغکو والا ته ورکړي مذهب له در اعظم 11 مدرسو والا ماجتان والا ماله درخواستونه راوړي او ما چې وکتل
دغه پیسې مو وکتلې څونې اماونټ پروت دی ګردي 11 سره درخواستو باندې 11 زر روپۍ ولیکې ټلیفونونه پر درخواست دغه ول هغه چیف افسر ته مالدار وغواړي چې کان مو تیار کړ دا زلور په سرکار کې هر څه سته عزیزان دا منافقان دي دا درواغ وي دا تال په مخه اخلي دا ستا اوټ په کار دی بیا وتا ته دی په ډیر ښه نظر ګوري بیا چې دی اسمبلی له لاړې دی په ایسي ګاډۍ کې کښېناستې بیا دا ستا رنګ پر د بد لګېږي بیا د ده بلډ پریشر په لورلایي کې بلډ پریشر پورته کېږي او سړی ته چې دا چاونۍ له ننوځي او هر صوبهدار ته سر یې ستا بلډ پریشر څنګه نه پورته کېږي دا غریب ته اسمبلی له رسولی ستا بلډ پریشر پورته کېږي زه لورلایي له نه دلته خو دغه شیان هم تاسو ته دا وایو چې موږ علم هم دا کار په مخه اخیستی که پیپلز پارټۍ له تللی یم هم د دغه عوام د وجې تللی یم زموږ دپاره چې دی پارټۍ نه د معتبره عوام معتبره دی دا بوری په دې کې هر قام دی هر زبان دی دا زموږ دپاره محترم دی اول به بوری وي دغه انسانان به وي له هغه بعد به بیا پارټۍ څوک به په یوه پارټۍ کې څوک به په بله پارټۍ کې موږ منو تاسو ته دا وایي له موږ سره ملګرتیا وکړئ تعلیم هم لرو ووټ هم لرو تعلیم هم تر دا ګردو اجتور 5م پاس دی هر ډګري جالي د ملا فیض الله له مدرسې راوتلی دی ګوره د کودریو د شي لیټر اردو لیټر اسمبلی کې د حق خبره هو پلانی بلوسه تا ډېرې یوړې زما له لورلایي له زه دغه شی غواړم چې روډ راړم اسپتال راړم ډېرې کار م کړی ځواني سته ستړي کېږو نه اخلاق شکر دی معنا د چا بل ته په عزت ګورو چې د بل عزت وکړي الله تعالی به خپله ستا عزت هر خوا دغه کې ستا دا کار م روان کړی دی هر ماجت له به موږ ځو نن که موږ د جلال خیل په دغه کې موږ دا نور ناصر پر دې نه یې لکو چې بس جلال خیل له موږ سره ملګري دي داود خیل محمد نور لالا نن پر کور پروګرام کړی مړی هم کړی معنا ډېر شمولیت پروګرام یې وکړي تر هغه له مخه دا نورخان دی دغه موږ ته یونټ را خلاص کړی دی دغه عبدالخالق ماما موږ ته یونټ را خلاص کړی دی دغه جغلا محمد موږ ته یونټ را خلاص کړی دی هغه منیر دی مندیزی دی موږ ته یونټ را خلاص کړی دی شرف الدین یاخیل موږ ته یونټ را خلاص کړی دی بازګل یاخیل سپارون دی پلار مړ دی موږ ته یونټ را خلاص کړی دی شینوارو کې موږ یونټ جوړ کړی دی موږ هم هر قوم له ځان رسولی دی موږ هم سیاست کوو نن ستاسو ماجت له رالو د دې جلال خیل ماجت له راغلي یو له تاسو هم د ملګرتیا په تمه یو له موږ سره کوم همت وکړئ دا دی شی نه دی ستاسو پر موږ ایمان خرڅوئ تاسو موږ ته پیسې راکوئ دغه ملګرتیا د هغوی د خولې ملګرتیا درځه غواړو که یو ورځ یو جلسه ور رابسئ دعوت به درکړو که یو ورځ ووټ وئ دا شی درځه غواړو سهار په دا ماجت کې ولاړ یو تاسو سره دا وعده کوو الله اول وارم دا وایي چې الله دی کامیابي غواړو سهار خدمت په راوت سهار دعا ټولې کوو به دعا نه کړي ټول هغه کامیابۍ دپاره موږ نه یو لګیا شمس تر وارم 10 کروړ روپۍ ماله مېړه راغی ول اوټ مه کوه 10 کروړ درکوم اوس یې بیا راته ویل دي 40 کروړ درکوم اوټ مه کوه ولې دا واره موږ پر مخ لاړو موږ هغه ځای له لاړو موږ جیت راخو نو په دې کې وکړه اسنار نه وایي موږ هم راوتلي یو میدان ته زما مجلس نه دی زه په هر څو خرڅوم ناوختي هم ده ماښام هم دی ستاسو یې کور ودان اذان په راکېږي چې اذان شروع شي بیا به زه ته کښېنو د تاسو ملګرتیا غواړو ښه ځوانان دي که مایدین دي که دغه نور ملګري دي چې موږ ته یې دعوت راکړي ډېر خوشحاله سو موږ خپله چیرمنان له اخوا وګټل د یوه خبره درته کوم 2 زنانې د ضلع کونسل غوې یوه موږ ناصر ته ورکړه یوه مو زخپیر ته ورکړه د انورخان ته موږ هغه زنانه د ضلع هغه اوښ د امزازي دی مګر هغه عزت مو ناصر ته ورکړه دون انصاف پکې راسته معنا په ناصر کې موږ کونسلر نه وګاټې مګر موږ په وس سره رسېدل موږ هغه کار وکړو نو ډېره مننه ډېر خوند یې راکړئ ستاسو د ګردو شکریا سره د میلمه چې وروره خوند مېلمنو او لکه چیرمن شمس صاحب اندازه او د ده سره چې کوم مېلمانه راغلي دي زه د ټولو شکریا ادا کوم موږ ته یې وخت راکړو او دوم دا تر ملي عزیزان دي سپین ږیري ځوانان مشران
دغو ټولو شکریا ادا کوو چې موږ ته ټیم راکړو ټیم هم ناکم ټیم کم ده دوم دا مجلس ته موږ چې کوم جلال خیل دی دا کوم شمېرې دي دغو به همیشه موږ ته ویلې چې تاسې دغه یو سړي ته ووټ ورکړئ موږ به هغه ته ووټ ورکړو بیا چې بشر داسې ټیم راغی بایي نن دغه سړي ته ووټ ورکړئ بیا به موږ ورغلو هغه سړي ته به مو ووټ ورکړو نو په دغه شي باندې موږ یو هم نه وو خبر زه به خپله په سنجاوۍ کې هلته کار کوم هغه داسې خلک دي لکه داسې یو ملګري چې مجلس وکاوه حاجي خانک دی حاجي نور محمد ورور ده چې زه په خیرنو کپړو کې له موټره چې ښکته کېدم دی تر ما له مخه ښکته شو بیا یې نو له ما سره روغبړ وکړو خدای پامانه یې واخیستل دا زموږ عزیزان چې دي دا په دغه باندې بس ناپوه دي ورسي بس یو سړي ته ووټ واچي هغه بله ورځ بیا دوی ته یو یې بیخه نه ورکوي یو توقع نه ورته لري چې یو کار یو شی به در وکړو نو په دې کې زه انشاءالله دا نه یم چې موږ به انشاءالله چیرمین صاحب به موږ ته یو کار راوکړي په دغه لیول هم ما نه ده راغوښتی نو الله دې ده ته کامیابي ورکړي بیا که خدای کول ما دوی ته ویل چې انشاءالله چې په سکرټریټ کې یم زه به که خدای کول تر ده پورې ځمه نور د خپلې ماته کې موږ ته کار راوکړو که نه راوکړو دلته خو پرېږده چې زه به دی په لورلایي کې پرېږدم نو انشاءالله الله دې اول دی کامیابه کړي بیا دې انشاءالله موږ ته الله توفیق راکړي موږ درته ووټ ورکړو په همت سره په خدای کول